کم ملګرو چې زړونه خفوي د هغې دپاره دا خبره ډېره لازمي ده چې دا عمل شروع کړه ستاسو زړونه به د هغه هم لرې شي. الله دې خفه کړی، الله ستا زړه له اوس سکون نه ورکوي. هر څه راسره ډېر دي خو زړه ته چې مې کوم دی سکون نشته دی. اکثر ملګري داسې وي چې هغې وایي موږ سره ګاډی، پیسې، شهرت او بینک بیلنس هر څه شته خو زړه ته مې سکون نشته. نو انسان چې کله زړه ته سکون نه راځي د هغې غټه وجه دغه وي چې دا انسان په ګناه کې مبتلا دی. د دغه ګناه نه توبه وباسه، کوم ګناه کې چې کوم دی ته ګیر وي. او که ته وایې زه ګناه هم نه کوم، خامخا څه به وي، ته به ګناه ګیرې خو تا ته پته نه وي. ګناه نه توبه وباسه، د الله عبادت کوه، درود شریف وایه، ډېر ډېر کثرت سره ذکر اذکار کوه، خاص کر قرآن مجید تلاوت کوه. ستا زړه ته به سکون راشي، اطمینان راشي، زړه به دې خوشحاله او که نه دا عمل نه کې نو زړه به دې بیا خفه زړه ته به هېڅکله خوشحالي نه راځي. کم ملګرو چې زړونه خفه وي د هغې دپاره دا خبره ډېره لازمي ده چې ای ملګرو چې دا عمل شروع کړه ستاسو زړونه به د هغه هم لرې شي. تلاوت ګناهونه پرېږده، والله لازم ډېر ګناهونه دې وکړل، زړه ته دې سکون هم نه راځي. په ګناه کې چې کوم دی مبتلا یې، الله دې خفه کړی، الله ستا زړه له اوس سکون نه ورکوي. رب خوشحاله کړه چې ستا زړه ته سکون میلاو شي، اطمینان میلاو شي. علماو سره، طالبانو سره رابطه جوړه کړه، هغې سره کښېنه پاسه، هغه نه څه زده کړه وکړه، نو ستا زړه ته به خپله اطمینان راشي. والله لازم چې په شهرت، پیسو، مال، دولتمندي زړه نه خوشحالېږي. نو کم ملګري چې خفه وي د هغې دپاره دغه ویډیو لازمي ده، هغې ته ورسوئ. الله رب العزت تاسو خوشحاله باساتي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.